حلال رزق کې ډېر زیات سکون دی. موږ نن سبا چې لګېدلی یو دا نه ګورو چې حلال دی که حرام دی. هر سړی دا سوچ کوي چې بل سړی وشو کوم. پرون را سره یو کس ناستو نو هغه خبره کوله وی یاره بس کاروبار خو مې نشته دی خو وی خلک را باندې اوس هم اعتماد کوي کاروبار کې مې نقصان کړی دی خو وی زم تېنه پیسې علم ځکه د رزق بندوبست مې نشته وي هغه پیسې زه اوس پخپله خورم. نو دومره د انسان هغه حیرت زیات شي چې دا نه ګوري زه به دا رزق کم ځای نه خورمه څه کومه بس پردي رزق باندې خېټې اچولي دي پردي مال باندې او د ده دا سوچ هم نشته چې دا رزق بدله زه واپس ورکوم دا پیسې بدله زه واپس ورکوم. ما وی زه ګورو به ورسره نو یاد وساتئ. ګورئ که مونځ دې ونه کو زکات دې ورنه کو روژه دې ونه نیوه حج دې ونه کو د دې معامله د رب سره ده. خو که د پردي سړي 1 روپۍ دې وخوړه او دله دې ورنه که په دنیا کې نو د محشر په ورځ باندې رب خو به درته خپل هغه هر څه معاف کړي چې مونځ دې نه دی کړی روژه دې نه دی نیولې خو حقوق العبادو کې که چانه دې 1 روپۍ زیاته اخیستې ده او د درته معاف نه کوم په دې دروازه باندې به ولاړې جنت ته دې تګ نشته جهنم ته به ځې. 1 روپۍ معامله درته یادوم. او بیا چې خلکو دا لکونه او زرګونه را لاندې کړي دي دې سره به څه کې بعضې سړی خو دا چانه غصب وکړي چې هغه ته پته هم نه وي چې یاره ما چانه پیسې خوړلې دي څوک مې والي دي ورته پته هم نه لګي چې څنګه اکثر په دې لوی لوی دفاترو کې ناستي بعضې وخت کې د ټریفک والا کې دي پولیس والا کې دي او دو کې اکثر لاره کې سړی وګوري ناجایزه پیسې دې نه واخلي هغه ته خو پته نشته چانه مې واخیسته دا سړی خو دې بیا نشي پیدا کولی دله به چېرته نه دا پیسې ورکې هغه پیسې دې بیا راوچتئ بیا وي یاره پریشاني مې ده په پلاني مرض کې مبتلا یم ظلمونه کوي که ډاکټر دی هغه خپل وسه پورې اغلا کوي. څنګه اغلا کوي؟ د لیبارټرۍ والا نه ځان نه کمیشن اخلي دوی والا سره د هغه ځان نه کمیشن وي چې کم یو هغه دوی والا روړي هغه نمایش دپاره ورته دوی ښیي هغه له ځان نه کمیشني شروع شوي دي. دا چا نوځي دا د غریب خلکو نوځي دا خو په خېټې اچولې دي بنګلې دې پې جوړې کړي دي په دې بنګلو بسو کې چې د خلکو وینې دې وسکلې. مخکې ورځ یو کس خبره کوله یو زنانه به د کلي نه راغلې وه هغه وی ټوله سرمایه زما یو غوا وه وی هغه غوا مې خرڅه که د علاج دپاره وی ټولې پیسې رانه په یو مخ ډاکټر واخیستې په دې پیسو به څه وکړې په دې بنګلو کې به تا ته سکون میلاو شي بالکل درته نه میلاویږي. د یو ډاکټر باره کې مې اورېده وی هغه وی چې زه څومره پیسې وګټم وي زوی مې بدعمله شوی دی داسې بدعمله چې په نورو خلکو پیسې الوځي وی راشي ګریوان ته بلاس کې چې راکه 100 روپۍ دي در سره وی ټولې رانه واړې لړ شي په ملګرو باندې خوري نو بیا به دې په کور کې داسې بچې پیدا کېږي. دا ظلمونه دي حقیقت درته وایم چې ډېر بې انتها ظلم زمونږ په دې دویانو والا ډاکټرانو والا شروع کړی دی. خم پکې شته ډېر ښه خلک پکې شته. زه یو ځل د ډبګري ګارډن ته لاړم او ډاکټر سره مې شم هغه ډاکټر ښه ښایسته معاینه چې که په کو نو هغه یو ټیسټ ولیکلو چې یاره د پلانې لیبارټرۍ کې وکړه خو هغه ډاکټر پیژنګلو او زموږ جامعې ته هم ډېر زیات راځي زموږ طلبه هغه فیس نه اخلي. نو چې هلته لاړم نو یو کس د دیر نه راغلی و هغه وایي ما ځان سره نن زه چې راتلم 2000 روپۍ ما ځان سره راوړې وې او وی ټولې رانه دې خلکو وخوړې یو وی دا ډاکټر ښه دی بل وی دا ښه دی او هغه له لاړ شم او وی پلاني ځای کې ټیسټ وکړه نو لیبارټرۍ والا ته وایي یاره وی که ما ته تا 200 روپۍ پرېښوې نو زما به د واپس کری وشي وی دا وایي دلته زه نشم اخیستی وی دا په فیسونو په د اکسرو په دې شیزونو زما ټولې پیسو لګې دي. نو هغه کس ورته الټه جواب کې وی زما د پلار لیبارټري نه ده وی که راکې ټیسټ بدل وکړم کني زه خپل کار کوه. د اړه مې دومره خفه شوم هغه انسانیت چېرته لاړو هغه انسانیت څه شو ما ته خو زما پیغمبر دا نه ښیي زما اسلام خو ما ته دا نه ښیي چې د بل سړي وینې وسکه خو وایي د خپلې خولې نه نوړی راوچته که بل له ورکه زما اسلام ما ته دا ښیي زما پیغمبر خو ما ته دا طریقه ښیي چې یو سړی په مصیبت کې دی خپل ځان باندې سخته تېره که د هغه تکلیف اوچت کا ما پیغمبر خو ما ته دا نه ښیي چې یاره سړی مصیبت کې دی تی نور هم پریشانۍ کې مبتلا کا دا خو زما اسلام ما ته نه ښیي. د پیغمبر هغه اخلاقیات خو ګوره شیخ الهند رحمت الله علیه وګوره
شیخ الهند رحمت الله علیه څه کوي؟ په ټرین کې ناست دی، په ریل ګاډي کې، خوا کې ورسره یو غیر مسلمه ناست دی، هندو ورسره ناست دی. هغه هندو څه کوي؟ هغه وایي یاره د مال اودس ماته راغلی دی. چې لاړو دنله د ریل ګاډي هغه حالت یې وکته، د هغې د باتروم حالت یې وکته، سړی زر راغوا ورتې ولې وي یاره دومره ګنده دی ړمې نه کېږي. شیخ الهند رحمت الله علیه په اصل اکسات پس دا ظاهري چې ماته ضرورت پیښ شوی دی، دننه چې ورغه نو هلته به خلکو دا ډبي مبي به پراتو، دا څه د سګرټو ډبې څه هغه ټول ډبې راغسې دي، په هغې باندې د هغې باتروم بلکل پاک کړی دی. بیا راوتو هغه هندو ته وایي یاره تا خو یې باتروم ګنده دی، ورشه چا پاک کړی دی، بلکل پاک پروت دی. نو هغه خوا کې یو عالم ناست و، هغه به ده پسې ډېرې خبرې کولې، شیخ الهند رحمت الله علیه پورې. نو هغه چې دا جان پړتال کړی دی 10-15 منټه، معلوم شوي دا خو شیخ الهند رحمت الله علیه هندو ته باتروم صفا که. او ورته وی حضرت وی دا خو تا صفا که. او ورته څه چلو شو؟ ما خو د پیغمبر په یو سنت باندې عمل وکړو. وی څنګه سنت؟ وی یو ځل د حضور پاک په در باندې یو یهودي میلمه شو، هغه چې میلمه شو نو د هغه چرته خېټه خرابه شوې وه، نو د حضور پاک په بستره باندې هغه نه اودس ماتې ووته. نو هغه د شرم د وجې نه لاړو روان شو، شپه کې وتښتېدو چې یاره بستره مې هلته ګنده کړې ده. وی چې سامان ته پاتې شوی و، واپسۍ کې بیا راغوا سامان پسې چې ویې کته حضور پاک په خپل لاسونو مبارک لګیا دی، هغه بستره صفا کوي، د یهودي هغه ګند صفا کوي. وی هغه یهودي ډېر شرمګزار شو، شرمنده شو. حضور پاک ورته دا سامان دی واله لاړ شه. وی ما خو په هغه سنتو باندې عمل وکړو، زما پیغمبر خو ماته دا ښیي.